खान से इजराफ मुस्ती د اقنه بیش پښتنه کوي چې د پارینو کې کیس متعلق مدد کوم مستر چې د نهري کې کیس تا دغه متعلق چې کومه فیصله وشوه او نظرین میش د زبانی پښتنه به درا کوي د نوې معلومات کوي چې دا څنګه ملک صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ملک صاحب پارینی با فیصله شوی دو د کوسه د ملک شمامات او د ګلباس خان خلاف یو علی شمامات خلاف کوسه یو کیس ته مکړه هغه چې یو فیصله شوې ده دی ډېر زیات جشن مناو کوي میټایونه وشي چې میر سو هاي کورټ او میر پاک دامن ثابت کړی دغه بارے کې څه وی بسم الله الرحمن الرحیم د پرین چې کیمه په سپریم کورټ سے فیصله شوې ده داغه په 20 تاریخ باندې اسلام آباد هاي کورټ سټیور کړی و چې په 22 تاریخ باندې دا इलेक्शन कमीशन फैसला न कई ते मीर 12-3 तारीख था दे द्रही में मियाश्ते द्वलसाम तारीख पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दे हुकुम के शेड्यूल 4 दे पूरा एक न बाद मो पे दाउकड़न चटोल कागज में बरोबर कर चागा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मास्टेवर करिए हुआ दता आ सिर्फ द दुखी दे परवा چې 3 تاریخ ته الیکشن دا چې دای د ووټ استعمال کی هغه باوجود زپ 28 تاریخ دا میاشت 28 تو زپ 28 تاریخ میں کیس جمع ک صرف د شته خلاف چې دا شته د خارجه شي او ویلې چې مو دغه پر چې د بانی سلیر ایم پی دی دوا د جمعیت دی یہ د پیپل دا دا ولزمان ووٹ خپل سینیټر ته ورکړي چې کیم هدایت وکړه دای چون کنه د پی ټی آی دا یزود ممبر پر شو دا موچه د دشته خرجول د پورا په سپریم کورټ سے پدا اپیل کړو کړه مې بانی د عزت ته پورو چې سبو دا سے دا صوبې خلق نو وی چې په بانی سے ایم پی او او ای ووٹ خرڅ کړ دغه پرمو دا دشته د خارجول سپریم کورټ ته اپیل وکړو چونکه جس سیبرغه کیسه وکړه چې 13 تاریخ ته خو د سېنیټرونه یغدا ریزالټ و بار په داسې حکم دا دشته مو دغه نه نکله خارجه چې د حق کا تو سے 12 تاریخ ته فیصله ولګي اهل و ناهل ازنناوی سباوی ټول ای پی ټی آی ولته وي چې دای د خدای په فضل نه حل دا ا کیس ته مو وېد د اسلام آباد په های کورټ سے لګیا دا عامر فاروق میں جج دا اختلاف لګاو چې درې سلیر میاشتې د کیس ویا مو موته 15 تاریخ پېښې ولګوي مهرباني وکړه د کیس لان کا چې په کیمه طریقه یې تلانډه خو زه د پی ټی آی ولا په دا خبرم دا وامه چې دای نه حل پښته و ډېر چارې دایو کی خدای نه حل مطلب ته یې چې دای نه حل دا ته ولسه یو خبره شو کړه چې دای د پی ټی آی کارکون نه دا دای آزاد امیدوار دا او دای چې لکه مختلف ځایونه چې خبره کوي چې زه خو عمران خان سپوی او دغه هغه جیاله دا چې په کوم بنیاد دی چې دای د پی ټی آی سره په قاعده اعلان کړ دا چې برشوای مش په براګه جنډاو ته جمعیت و د چې کیمه چاره وکړه ولیا کیم کاروي ځای کړي ای پی ټی آی لا شو است د بانینا دا هټول پی ټی آی ته پته ده چې دای د پی ټی آی لا شو ملک صاحب ته چې دای د میش په براګه جنډا برشو د براګه جنډا ته ټیکټ نه کوي دا جوړ او ټیکټ ودای قبل نه وکنه دا خو د مشرونو مرزي دو ټیکټ چې چاته ور کوي لکه نن مو ته تمام جهان یې چې ګټه زوی چې دل مو درېډیا نه چې ډاله مینه درې پلټي مینه چې په میش چې چاته ټیکټ ملاو شو میش په خپلو چیک دي دای ذاتی د پی ټی آی دشمندا پی ټی آی ولته پاتا دو ایسا کادتا ټیکټ بچی تل یا د په مرزي نشو ملو بدای جوړ اے و د شیډول 4 کو جمعیت ته پته ودغه هوته ټیکټ نو ورکو مطلب ته یې چې دای په شیډول 4 شمو لہذا دای مطلب قانوني نشو درنه نه نشو درنه دا خو چا کم ذریعہ اصل یا سر دای د 2012 نه په شیډول 4 سے دا د نن رسا دلیاسی چې دیتا ضمانت نه د ورکړه
میر دغه تا خیرونی چې دته خو هغه څه کوي چې بیا هغه جاجونه ته کله پاته ولګېدله ځکه خو یې دا یې لړه که که نه چې دا یې په کیم ترتیب راغلو یا په کیمه طریقه راغلو دا یې ذاتي د پی ټي آی نه دا پی ټي آی ولاسې په خطو دي ملک صاحب یو کوېشن زه دغه نه علاوه وکړو پی کې 72 حوالې سره ټیکټ جو یوای شي یوه مقابله لګیا دو کچې نشه کله هغه حمید شاه صاحب ته ویل شي هغه چې مطلب ټیکټ هغه خوښمن ده دغه رنګ شیرین ملک ډېر خوښمن ده په پی کې 72 شي او ټول مې درودلې دي مطلب مې چې تغه مطلب کچېره ته څه دا عزت ډېر کو تغه پی کې 72 ټیکټ بلې ضروري خوښمن دي په دغه ټیم چې یو ډېر ګورونه فیصله دو کرم دورانی صاحب ته او مولانا فضل الرحمن صاحب ته د درې سره کسون ماته ډېر مضبوط کسون دي ته څه ویې د فیصله دا خو یو ډېر مشکله فیصله نه دا خو مشرونه پر ډېر سوکادو اے مشرونه پرانا امیر د ضلع امیر د پورا ډېر سوکادو کمو مختکای کا شیرین ملک مختکای کا حمید شاه مختکای قبل د اتحاد ول روغیا مختکای په دغه شی زه په خپل په چا اعتراض کنه کوم چې مشرون چې 50 اوس خیر دي همو چې سمره قربانی دو امیدو ناراضگی مې نشته کبه په مولوس خیر دو اوی دې دغه ته ګوري چې دې سیټ په چا غټای شي ا مشرون ډېر ذمہوار دي که صوبایي دي که مرکزي دي و که ضلع ودي هغه هغه ته پته ده چې څه کیا غټای شي نو خدا څه چیرانو یې چې زه په زیر ټیکټ غونډه لیا په سپورز غونډه اولیا څه غټه عزت کې ګناه ده ملک صاحب زبردستی پرسنل ډېر نه کوو انټرویو په کتاب متخند کوي ملک صاحب باندې شی یوه خبره لګیا ده چې څه ټیم نه دا حکومت جوړ شوی چې کله مې دې ته ویلې دې نشته یې چې موږ ډېر غټ پروجیکټونه وروړي دي او مخ نه وروړي خو چونکې دورانی صاحب او اکرم دورانی صاحب او مولانا فضل الرحمن صاحب دا په مې باندې بار بار سټے وکړي مطلب موږ چې کومه چارې وروړي په باندې دې بار بار سټے وکړي دا څه خبره شته چې دای کوم ترقیاتي پروجیکټونه وروړي هغه د توسه سټے وکړي د کچېره دې په خله پرته ځای وروړي آمیشته پاته نه لګېږي په دا چې ډېرې غیبونی کیسې لګیا دي ایسا علم میشته نشته کله چې صوبایي حکومت ختم شي به وپاسته د پروجیکټ ونه پروجیکټ پته لګېږي یہ د میریان روډي روډلو ا سیکتی چې د نشته وی ودای کوم ته شوکی چې داشته مې پلونی روخوچې ایسه قسم کسان نشته اور شای درویغ دي چې د سلا گیا دي داغه خدای فضل د ودونی سے برکات تا خونن د دې حکومت ته چې ساویای د دې منشي دې د فرج سره څه چالو ملک صاحب صحیح خبره وکړه خدای خبره وکړي چې باندې بیوټیفیکیشن حواله سره شوی باندې بیوټیفیکیشن هو دی وی چې د صوبای ګورنمنت طرف نه وړاندې مطلب داغه پی ټی آی وا زون طرف ته دی مطلب دا د میز وړاندې دغه بره د دې روډ تلې روډ دا جی نه دې مسله دو نه د وزیر اعلی مسله دو دا یوا د سیپیک منصوبه دو چې نه په دا سټیچر دی د دمر رنگول زپول چوشل دا یې حکومتان شي کول بغیر د سیپیک دا منصوبه چې سمره لګیا دي د سیپیک لګیا دي د دې دون ته نه غاڼي چې دا مشکل د سیپیک مثلا دا غواړي چې دی وی چې دورانی صاحب چې کوم د برانډینګ اپګریډیشن د ایرپورټ نه مختلفه کیمه منصوبه په مختلفه جلسې کې د اعلان نه کوي هغه د وی د سیپیک څنګه برابر د سیپیک نه دي د وزیر اعظم فند دا برم ډیم ولای وزیر اعظم فند دا د ایرپورټ ولای وزیر اعظم فند دا د لینګ روډ نه چې د مین نه تل دا یا د رنگینه دا غیر وزیر اعظم پروګرام دا نوران نمونسه د ګاندی چوک پر دا غا د وزیر اعظم دا ټول د وزیر اعظم پروګرام نه دي او چاره وس په لګیا کېږي په د نوران په لګیا دا جناب ملک نعیم خان صاحب الله دا وکړي چې دې په مانش د کوم اختلاف تا کوم جنگ لګیا د سیاسي دې په مانش دا الله تبارک وتعالى کو عبد القیوم وزیر چینل کو بنو